حنفی بچه اما خفا بدکرم حنفی بچه اما خفا بدکرم ما سرم چڑر سوا بدکرم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. خوږو عزتمند اوریدونکو، دا زموږ شپږم کلیپ دی په باره د مروجه جشن عید میلاد النبی په باره کې. مخکینی کلیپ کې هغه د بریلیانو یو شبهه هغه ذکر شو، د هغې جواب هغه هم ذکر شو. نننی کلیپ کې هغه به ذکر کوو د دې یو دوه شبهې او د هغې جوابات. دی یو آیت هغه ځان له دلیل جوړوي، حالانکې دغه د دې دلیل نه جوړیږي. دی وایي زموږ دلیل دا دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم واما بنعمت ربک فحدث. هر چې نعمت د رب خپل دی فحدث نو هغه بیان کا. نو دی وایي دلته د نعمت نه مراد هغه نبی علیه السلام دی. فحدث نو هغه بیان که، نو مطلب د دې نه مراد دا دی چې ته د نعمت بیانول د دې نه مراد چې دی نه هغه جشن عید میلاد النبی دی. نو دې ته مونږ هغه جواب هغه بیا ورکوو کوم چې دې ته مونږ مخکې ورکړی و، چې تاسو د یو معتبر مفسر حواله پیش کړي. دې ته مخکې ما په تیر کلیپ کې هغه حوالې ورکړې وې چې داسې یو معتبر مفسر چې هغه د دې آیت لاندې هغه لیکلي وي چې واقعي د دې آیت نه مراد جشن عید میلاد النبي مناوهل دي. نن سبا چې کوم دي په کومه طریقه باندې هغه مناوهي روډونو ته راوځي، کوم خرافات کوي، هغه ته واقعي مراد د یو معتبر مفسر حواله هغه پیش کړي، موږ به د دې سره هغه ومنو. او بله خبره دا د دویم جواب دا دی چې دعوه او دلیل کې مطابقت نشته. دعوه خو دا دی چې دا مروجه جشن عید میلاد النبي مناوهل مستحب، فرض، واجب، مختلف دغه ورته دی ورکوي، حکمونه بیانوي. او دلیل دا دی چې د خپل رب نعمت هغه بیان کا. نو د نعمت د بیانولو د جشن عید میلاد النبي سره څه تعلق دی؟ د دې دواړو په منځ کې هغه مطابقت هغه نشته دی. دریم جواب دا دی که د دې آیت نه مراد هغه جشن عید میلاد النبي شي، نو په دې آیت باندې بیا نبی علیه السلام ولې عمل نه دی کړی؟ په دې آیت باندې صحابه عمل نه دی کړی بیا؟ نو په دې آیت باندې بیا تابعین او تبع تابعین او خلفای راشدین ولې عمل نه دی کړی؟ هغه خو دغه جشن عید میلاد النبي نن سبا چې په کوم طریقه مناوي کې هغه دی ولې نه دی مناو کړی؟ آیا په دې آیت باندې هغوی نه پوهېدل؟ هغه دی دا آیات چې د دې په مطلب باندې نه پوهېدل، ولې هغوی دا جشن هغه نه مناوه؟ څلورم جواب دا دی چې دلته کې د تحدیث نعمت ذکر دی، یعنی د نعمت بیانول. نو د نعمت بیانول که بالفرض دلته د نبی علیه السلام شي، د نبی علیه السلام د نعمت تذکره کول، د هغې چې دی نه هغه د نبی علیه السلام د پیدایش تذکره کول، د دې د مروجه جشن عید میلاد النبي سره تعلق نشي. دا هسې هم کېږي د نبی علیه السلام سیرت بیانول هر ټایم کېږي. دا د بار ربیع الاول سره خاص دی، نه د ربیع الاول د میاشتې سره خاص دی، هر وخت چې دی نه هغه کېږي. او بیا په دې کې چې دی نه دې چې کوم خرافات کې دغې ته هم ضرورت نشته، د دې نه بغیر هغه هم هغه کېږي. پنځم نمبر جواب دا دی چې دلته د نعمت نه اصل کې مراد څه دی؟ علامه نصفي په تفسیر مدارک کې هغه لیکي ہے حدث نبوت التي اعطاك الله به وهي اجل النعمت. د خپل نبوت اظهار وکړه، هغه بیان کا. او ابن کثیر وایي اے ما علمت من خیر فحدث اخوانک، خیر ورته بیان کا. نو دلته کې د مفسرینو په اتفاق سره د دې نه مراد چې دی نه هغه د نبی علیه السلام نبوت، پیغمبري، احکام د شریعت مراد دي. او د دې نه خو څوک مننه نه کوي احکام د شریعت بیانول دا جدا خبره ده. او جشن عید میلاد النبي مناوال د دې دواړو په منځ کې هیڅ تعلق چې دی نه هغه نشته دی. شپږم نمبر جواب دا دی دلته د نعمت د اظهار ذکر دی، په نعمت باندې د جشن ذکر هغه نشته دی. یعنی ته باندې چې الله پاک کوم انعامات کړي د هغې اظهار وکړه په خپل ځان باندې، هغې اظهار نورو ته یا بیان کړه. د دې د جشن عید میلاد النبي سره هغه تعلق نشته، بلکې د احکام الهیه په اطاعت سره هغه کېږي چې یو سړی د نبی علیه السلام په حکمونو سره وچلیږي، د الله پاک په احکاماتو هغه وچلیږي. دغې ته چې دی نه هغه دلته کې دغه نعمت هغه اصل کې مراد دی چې د نبی علیه السلام په طریقه باندې چلیدل وي. نو د نبی علیه السلام طریقه به نه وي، په مخ باندې به هغه ګیره نه وي، د نبی علیه السلام هېڅ طریقه کار به نه وي، پنسې به چې دی نه هغه د هډوکو نه ښکته وي. او د چې دی نه هغه به راوتلی روډون ته هلکه څه کوې زه جشن عید میلاد النبي مناوم. هلکه دلیل څه دی؟ واما بنعمت ربک فحدث. نو هلکه اول خو په خپل ځان کې چې دی د نبی علیه السلام هغه طریقې هغه راوله. دلته چې دی نه هغه د نبی علیه السلام طریقې مراد هغه په ځان کې چې دی نه هغه راوستل دي. نو اوم جواب دا دی دلته چې دی نه هغه که د نبی علیه السلام سیرت بیانول شي، د سیرت بیانول نه موږ هم خلاف نه یو،
یا د نبی علیه السلام د پیدایش تذکره د هغې نه مونږ خلاف نه یو. د نبی علیه السلام پیدایش دی، سیرت دی، که د سیرت ول نوم وله ورکوې که د پیدایش نوم وله ورکوې د دې نه مونږ خلاف نه یو. دلته مخکې مونږ هغه تذکره کړې او را روانو د هغه کې به هم راشي. د دې نه هېڅ څوک هغه خلاف نه دي، دغه بیانول چې دی نه هغه څه خبره نه ده. خو مونږ چې کوم خلاف یو د خرافات چې کوم کېږي دغې کې چې دی نه هغه مسله ده. او که بالفرض د بیانولو د ذکر د حدث د دې بیانولو نه مراد چې دی نه هغه جشن عید میلاد النبي شي، د دې نصوصو سره به هغه بیا څه کوئ. قرآن مجید کې الله پاک فرمایي حتی احدث لک منه ذکرا. خضر علیه السلام موسی علیه السلام ته وایي حتی احدث لک منه ذکرا، ته به زما نه تپوس نه کوې دواړه تر دې چې زه تا ته څه تذکره وکړم. نو که بالفرض د احدث د دې نه مراد جشن شي نو د دې به څه د دې به دا معنی شي چې حتی احدث لک منه ذکرا، ته به ما نه تپوس نه کوې تر دې چې زه جشن عید میلادالنبي مناو کوم نو به زما نه تپوس کوې. د دې دا مطلب شو. یا قرآن مجید کې بل ځای کې راځي اولا یذکر الانسان انا خلقناه من نطفة، آیا انسان دا خبر هغه یاد نه ساتي چې دی مونږ د نطفې نه پیدا کړی دی. نو د دې نه دا مراد شو چې بس انسان د جشن عید میلادالنبي وکړي چې دی ما پیدا کړی دی. یا ستذکرون ما اقول لکم، د دې نه هم دغه مراد شو. یا فتى یذکرهم یقال له ابراهیم، یو ځوان دی چې هغه ته ابراهیم ویلی شي. د دې نه چې دی هغه د دې تذکرې هغه هم جشن شو. نو دې آیتونو سره به هغه څه کوې. دې د ځان دپاره دریم دلیل چې دی نه هغه ذکر کوي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل بفضل الله وبرحمته ففي ذلك فليفرحوا. وایي ته ورته ووایه پیغمبره چې په فضل د الله پاک او په رحمت د الله پاک باندې پکار ده چې دي خوشحاله شي. نو دلته د الله پاک د فضل او د رحمت نه مراد چې ده نه هغه نبی علیه السلام دی. نو لہذا د نبی علیه السلام په راتګ باندې هغه فلیفرحو خوشحالي وی پکار ده. نو خوشحالي نه مراد چې ده نه هغه جشن عید میلادالنبي، لہذا جشن عید میلادالنبي مناوال چې ده نه هغه پکار دي. الله پاک د دې حکم کړی. د دې اولنی جواب دا دی، اقا جواب هغه به بیا موږ ذکر کوو چې د یو معتبر مفسر حواله دي پیش کړي چې هغه د دې نه مراد هغه دغه اخیستلی. دویم جواب دا دی چې دعوا او دلیل کې مطابقت نشته. دلته فرح مراد خوشحالي، د خوشحالي نه مراد چې دی نه هغه جشن عید میلادالنبي نه دی، وروسته هغه به تذکره هغه راشي. دریمه خبره دا ده که بالفرض د دې نه مراد جشن عید میلادالنبي وی نو په دې آیات باندې نبی علیه السلام بیا عمل ولې نه دی کړی، صحابه او تابعینو تبع تابعینو په دې باندې عمل ولې نه دی کړی. او څلورم جواب دا دی چې انسان چې کله خوشحاله شي او د الله شکر ادا کړي نو دې ته ویلی شي فرحه. د الله په نعمت باندې خوشحاله شي، شکر ادا کړي نو دې ته فرحه ویلی شي. او دغه رنګ چې دی نو هغه د دې مشر په حاشیه د ترجمه احمد رضا خان په هغې کې چې دی نو هغه د فرح هغه معنی کوي چې فرحه څه ته ویلی شي. دی وایي فرحه د یو خوښ او محبوب څیز په موندو باندې چې زړه ته کوم لذت او خوند حاصلېږي هغې ته فرحه ویلی شي. نو د دې نه دا معلومه شو چې فرحه دا تعلق ساتي د زړه سره، زړه ته چې کوم خوشحالي حاصلېږي. نو چې زړه ته کوم خوشحالي حاصلېږي د دې د جشن عید میلادالنبي سره تعلق چې دی نه هغه بیا نشته دی. دغه رنګې شپږم نمبر جواب که بالفرض د فرح معنی جشن شي، دلته دوی وایي فلیفرحو پکار ده چې خوشحاله شي خلک، نو وایي د دې نه مراد جشن عید میلادالنبي شي. که بالفرض د فرح معنی جشن شي نو بیا خو الله پاک په قرآن مجید کې فرمایي ان الله لا يحب الفرحین، الله پاک هغه جشن عید میلادالنبي ونه خوښوي. د دې دا معنی شو. او که بالفرض د فرح نه جشن عید میلادالنبي مراد شي نو قرآن مجید کې بر ځای کې الله پاک فرمایي فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، منافقین چې به کله د نبی علیه السلام نه پاتې شو نو دوی به په دې باندې خوشحالېدل. نو آیا دا منافقین به چې دی نه هغه پاتې شو نو دوی به جشن عید میلادالنبي په مدینه کې مناوه؟ یا چې دی نه هغه بل ذکر راځي انه لفرح فخور، نو دلته د فرح نه هم جشن عید میلادالنبي مراد شو. بل ذکر راځي کل حزب بما لديهم فرحون، د هر ډلې سره چې کوم صحیح دی په هغې باندې خوشحالېږي. نو آیا د دې دا مطلب شو چې د هر ډله په خپل دغه باندې چې دی نه هغه جشن عید میلادالنبي مناوي؟ دا مطلب شو. نو به هر حال که بالفرض د فرح نه مراد هغه د دیو د جشن شي د دې آیتونو سره به څه کوي؟ بیا خو الله پاک واضح فرمایي ان الله لا يحب الفرحین، الله پاک هغه جشن عید میلادالنبي والا هغه نه خوښوي. بهرحال دا نننی کلیپ کې هغه دا دوه د دې شبهات د هغې جوابات ذکر شو. آینده کلیپونو کې به نور شبهات او جوابات انشاءالله ذکر کوو. آخر دعوانا الحمدلله.